اوس یو بل سیز دی چې هغه په تاسو په پیج نمبر 10 وکابولری اینڈ ګرامر کې ایکسرسایز کې ډیسکس شوی دی او هغه د سیلیبل څه ته وایي په آسان الفاظ کې سیلیبل چې دی دا په یو ورډ کې بیټ ته ویل کېږي چې په یو ورډ کې یو بیټ وي ساوند وي پکې ټیک شو په هر یو سیلیبل کې با یو واول ساوند خامخا وي مثال په تور ډاګ یو ورډ دی د ډاګ ورډ ته کوم ګورو نو په دې کې یو واول ساوند دی د دې د وجې په دې کې یو سیلیبل دی اپل ورډ ته کوم ګورو نو اپل اوس دا ورډ چې دی په دې کې به تاسو ته دوه واول ساوندز یو دا دی او یو دلته واول دی نو په دې وجه تاسو ویلی شئ چې دا دا دو سیلیبل ورډ دی دا د دوه سیلیبلز نه جوړ شوی دی فانټاسټیک یو ورډ دی نو فان دا یو واول دی ټاس دا بل واول ساوند دی او ټیک دا بل واول ساوند دی نو دې کې درې واول ساوند تاسو تخکاری په دې وجه باندې فانټاسټیک د درې سیلیبلز نه جوړ شوی دی یعنی د دې نه مطلب دا شو چې کله په یو ورډ کې کم ځای کې واول ساوند وي نو هغه ته موږ یو سیلیبل وایو اوس د سیلیبل معلومولو د پاره یو میتھډ یوز کیږي او هغه ته ویل کیږي چین ډراپ میتھډ د چین ډراپ میتھډ مطلب څه دی د خپل لاس داسې د چین لاندې چې کې خودلی شي او تاسو کله یو ورډ وایي او تاسو چین چې دی څومره زره ډراپ شو نو تاسو ته به د دې نه اندازه لګي چې په دغه ورډ کې څومره سیلیبل دی لیټس ټیک ان ایگزامپل فار ایگزامپل دا پریویس ایگزامپل والو فانټاسټیک اوس دا یو ورډ دی ما لاس واغشتو او چین لاندې مې کېښو فانټاسټیک درې ځله زما چین ډراپ شو نو په دې وجه باندې زه دا ویلی شم چې په دې ورډ کې درې سیلیبلز دي څومره سیلیبلز دي درې سیلیبلز دي سیلیبل څه ته وایي سیلیبل ویل کېږي چې په یو ورډ کې د واول ساوند څومره دي او معلومو به څنګه په چین ډراپ میتھډ به معلومو لاس په د چین لاندې کېدو او چې یو ورډ وایو او زموږ چین څو ځله ډراپ شو هغه مربع په دغه ورډ کې سیلیبلز وي word the banana os banana if you want to speak the word so we have to keep our hand here banana 3 times my chin drops isi wajah se देखिए सुमरे दी 3 syllables दी पकी 1 2 and 3 ओ stressed syllable से तवई مونږ ته پته ده چې هر یو ورډ کې خامخا یو سیلیبل داسې وي چې هغه سټرونګر وي لونګر وي لاوډر وي یا هایر وي په خپل پیچ کې نو د دې د وجې دغه سیلیبل ته ویل کېږي سټریسډ سیلیبل اوس فار ایگزامپل یو ورډ دی ټیبل اوس ټیبل داسې ورډ دی چې په دې کې 2 سیلیبلز دي چین ډراپ میتھډ باندې اول مونږ معلومو ټیبل chain drop method table 2 syllables دی پکې 1 and 2 2 syllables دی په دې کې اوس دا 2 syllables خودي خو په دې کې کم یو syllable stress دی یعنی دا چې مونږ کله وایو نو دا به مونږ table وایو یا به دا table وایو یعنی پهلنی syllable به stress کو longer یا stronger او louder به وایو کنه دا دویم syllable به وایو نو په دې کې چې دی مونږ به دا پیلنی سیلیبل چې دی دا به سټرونګر لاوډر او هایر وایو په پیچ کې یعنی دا به ټیبل ویل کېږي لکه ټیبل اوس دا پیلنی سیلیبل دی او دا دویم سیلیبل دی نو دا سیلیبل پکې سټریسډ سیلیبل دی او دا بل پکې انسټریسډ سیلیبل دی د دې لپاره یو څو رولز دي چې کوم تاسو په ایکسرسایز کې ډیسکس شوی دي صداغې نه ایکسترا دي چې تاسو ته ایزیلی پته لګي ځکه چې ام سی کیوز کې ان کیس تاسو له یو ورډ راولي نو هغه کې به تاسو ته تاسو کوي چې په دې کې کم یو سیلیبل سټریس دی نو اب تاسو ورته منشن کوئ پهلنی رول چې کوم دی چې کله تاسو سره 2 سیلیبل ورډز راشي کاغه ناونز او کا وربز ناونز یا وربز خو چې 2 سیلیبل وي یعنی 2 سیلیبلز نه جوړ وي نو هغه کې به همیشه سټریس په فرست سیلیبل باندې وي لکه مثال تاسو لمه د ټیبل درکو نو دا یو ناون دی او د 2 سیلیبلز نه جوړ شوی دی نو دې کې به پهلنی سیلیبل چې کم دی دا به سټریس وي دا به تاسو
louder او stronger وای. دین علاوه happy یو adjective دی او د دوو syllables نه جوړ دی. happy د دوو syllables نه جوړ دی. نو مونږ وی چې کله یو adjective د دوو syllables نه جوړ وي نو stress په کم یو وي په پیلنی syllable باندې وي. دغه شانتي climate اوس دا یو noun دی او په دې کې دوه syllables دي 1 2 مونږ وی چې کله دوه syllable noun راشي نو په دې کې به stress په کم یو وي exactly په پیلنی syllable باندې وي. in case کچرته verb یا prepositions رالل خو دو syllable نه جوړ وي نو هغه کې به بیا stress په second syllable باندې وي. for example یو verb دی decide نو تاسو چین ډراپ میتھډ باندې وګورئ چې په دې کې څو syllable دي decide دو syllables دي پکې او دا یو verb دی نو چې دا یو verb دی او دو syllable نه جوړ دي نو د دې stress په second syllable باندې وي. دغه شانتي یو بل verb دی relax دې کې هم دو syllables دي 1 2 او stress په کم یو وي په second ولی ځکه چې دا یو verb دی او دو syllable والا verb دی نو په دې کې به په second syllable باندې stress راځي. نو in case که تاسو ته MCQs رالو او الته لیکلی وي چې relax او stress په کم یو باندې دی په first syllable دی یا په second syllable باندې دی نو تاسو کدی ته وګوره نو دا verb دی او البته تاسو دې ته ګورئ چې دا کوم grammatical category دا noun دی preposition دی یا verb دی دا یو verb دی. بیا به تاسو دا وګورئ چې دا د څو syllables نه جوړ دی دا د دوو syllables نه جوړ دی او مونږ ویلو چې کله د دوه syllables والا verb وي نو د دې stress په second syllable باندې وي یعنی پر legs باندې وي نو تاسو به second select کې. دین علاوه suffix rule ډسکس کو. کچرتا په لاست کې د یو word IC راشي SION راشي یا TION راشي نو تاسو به د دې سره خوا کې چې کوم syllable وي هغه به تاسو stress کوئ. for example یو word دی dramatic څه word دی dramatic three syllable دی پکې dramatic 3 syllables دی او تاسو ته ما وی چې کله په لاست کې IC راشي نو اوس IC راغلی دی او د IC نه مخ کې دا syllable دی نو دا syllable به stress وي. نو اوس dramatic word ته تاسو وګورئ په dramatic کې IC دا راغلی دی په لاست کې نو د دې سره خوا کې چې کم د دې نشاته syllable دی هغه دا دی نو د دې د وجې دا second syllable پکې stress دی. نو in case که تاسو ته MCQs کې راشي چې dramatic word دی او په dramatic کې کم یو syllable stress دی نو تاسو به سوچ ورته وکړئ اول به تاسو په دې کې syllables پیدا کړئ dramatic 3 syllables دی په دې کې بل تاسو خیال وکړئ چې دا ختم شوی په سره دا په IC combination باندې ختم شوی یعنی د دې word په لاست کې IC راغلی ده د دې syllable نه مخکې کم syllable دی مې دا syllable دی نو دا به stress وي. نو چې کله تاسو دا word وایي تاسو به دا داسې وایي dramatic دا به تاسو داسې وایي dramatic دا syllable به په دې کې stressed وي نو تاسو به second select کې چې په دې کې second syllable stress دی. دین علاوه یو word دی revision SION باندې ختم شوی دی نو موږ ویلي دي چې کله یو word د SION سره ختم شي نو د دې سره چې کم مخ کې syllable وي هغه به stress وي نو په دې کې دا چې کم دی دا syllable پکې stressed دی. دین علاوه education یو word دی او دا په TION باندې ختم شوی دی او موږ دا ویلي دي چې کله د یو word یا IC یا SION یا TION سره ختم شي نو دا به stress وي نو دا TION سره ختم شوی دی نو په دې وجه باندې دا څه دی stress دی. امید دي تاسو دې پورې به پوه شوي. in case که یو word د CY د TY د PHY GY یا AL سره ختم شي نو stress په بیا په third syllable باندې وي د دې نه second syllable چې کوم previous وي. for example یو word دی democracy او ختم شوی دی په CY باندې نو ګوره دا ورپسې second syllable دا first syllable شو دا second شو او دا ورپسې third syllable شو نو دا third syllable باندې به stress وي
یعنی چې تاسو کله دا ورډ وای تاسو به وای ډیموکراسي دا ورډ چې کوم دی دا به سټرس وي پکې دا سلیبل چې دی دا به پکې سټرس وي دینه علاوه یو ورډ دی فوټوګرافي په پی ایچ وای باندې ختم شوی دی نو دا سلیبل 1 شو د نمخ کې ګرا دا سلیبل 2 شو او د نمخ کې 2 دا سلیبل 3 شو او سټرس په کم یو وي په تھرد سلیبل باندې یعنی په 2 باندې فوټوګرافي دا به پکې سټرس سلیبل وي دغه شانتي کریټیکل په سی ال ختم شوی دی نو دا سلیبل 1 دا سلیبل 2 او دا سلیبل 3 یعنی په فرست سلیبل په تھرد سلیبل باندې بسوي سټرس وي دا به پکې سټرس سلیبل وي تھرد رول څه دی تھرد رول دا دی کچرته کمپاوند ناونز راشي کمپاوند ناونز موږ ته پته ده چې هغه ناونز ته ویل کېږي چې کم د دوا یا د دوه نه زیات ورډز نه جوړ شوي لکه که فوټبال تاسو وګورئ نو فوټ دام یو ناون دی او پلس بال دام یو ناون دی نو دوه ناونز نه یو ورډ جوړ شوی دی فوټبال نو په دې وجه باندې دا فوټبال اکورډینګ ټو ګرامر یو کمپاوند ناون دی کچرته تاسو سره یو کمپاوند ناون راشي نو بیا به سټرس په پیلنی سلیبل باندې وي لکه کیبورډ اوس کیبورډ دام یو کمپاوند ناون دی خو سټرس په کم یو سلیبل وي په پیلنی سلیبل باندې فار ایگزامپل یو ورډ دی کیمرا مین اوس دا ورډ دی نو دی کې با دام یو کمپاوند ناون دی دا ناون 1 شو او دا ناون 2 شو دی کې بس سټرس په کم یو ناون باندې وي په فرست دی کې بس سټرس په کم یو سلیبل باندې وي په فرست سلیبل باندې په کیمرا باندې په فرست ناون باندې سوري په فرست ورډ باندې نو چې کله یو کمپاوند ناون راشي نو د دې کې بس سټرس په کم یو په فرست پارت باندې بوي کچرته کمپاوند وربس یا کمپاوند ایجکټیوز رالل اکثر داسې کی لکه انډرسټاند یا اولډ فیشن نو په دې کې به همیشه سټرس چې دی په سیکنډ ورډ باندې په سیکنډ پارت باندې بوي لکه اولډ فیشن یو ورډ دی ان کیس که تاسو له دا ورډ په ام سی کیوز کې رالو چې اولډ فیشن نو تاسو به اولډ د سلیبل 1 دی فیش سیکنډ سلیبل او شنت دا تھرد سلیبل نو دی کې به په سیکنډ سلیبل باندې سټرس راځي دینه علاوه څه پریفکسز هم دي پریفکسز مطلب چې د ورډ نه مخکې راځي لکه ان شو ری شو پری یا ډس نو دی کې به سټرس چې کم دی کنه هغه به په روټ ورډ باندې وي یعنی چې کم د هغې نه بعد کې ورډ دی فار ایگزامپل انکایند یو ورډ دی انکایند دی کې اصل کې روټ ورډ دا کایند دی دا روټ ورډ دی دا مین ورډ دی خو دې سره دا ان چې دی دا ایز ا پریفکس راغلی دی نو په دې وجه باندې په دې کې چې کم سټرس دی هغه هم په دې روټ ورډ باندې یعنی په کایند باندې وي نو که تاسو دا ورډ وایې نو دا به تاسو داسې وایې چې انکایند یعنی دا به سمال وي او دا به سټرسډ سلیبل وي دا به سټرونګر ویل کېږي دلته تاسو ته یو څو ایگزامپلز دي د بوک نه ریسپشن کمپیریزن پوټیټو بیډروم 14 40 ډیلیشس او پلیفل او دلته تاسو ته د دې ډسکرپشن درکړل دي چې کم ورډ کې کم یو سلیبل سټرس دی لکه موږ دا ډسکس کوو ریسپشن نو په ریسپشن کې دا سیکنډ سلیبل چې دی دا سټرس دی ری از د فرست سلیبل سپ از د سیکنډ سلیبل او شن از د تھرد سلیبل اوس دې کې مونږه د سیکنډ سلیبل ولې سټرس مارک کو ځکه چې مونږ ویلو چې کله په ټي آی او ان باندې یو ورډ ختم شي نو د دنه چې پریویس کم سلیبل راغلی وي هغه به پکې سټرسډ وي نو ریسپشن ورډ چې کم دی په دې کې د ټي آی او ان نه مخکې دا سیکنډ سلیبل چې کم دی دا به سټرسډ سلیبل وي دغه شانتي نور ورډ چې کم دی پوټیټو 14 بیډروم 40 ډیلیشس او پلیفل امید دی که تاسو په دغه رولز باندې پوه شوي نو تاسو به پکې ایزیلی ډیټیکټ کولی شئ چې په دې کې کم یو سلیبل چې دی دا سټرسډ دی تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې وایئ چې کم یو ورډ په دې ورډز کې کم یو سلیبل سټرسډ دی either first either second or third one نو زه به پوه شم چې تاسو په دې رولز باندې څومره پوه شئ thank you see you in the next lecture